علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن سیموږ پر کومه موضوع باندې خبرې کوو. هغه په مؤمن معاشره کې او د کافرو په معاشره کې د جمهوریت له لارې په زندگی په دایره کښې قانون سازي و چونکې پیښه رالوېدلې ده جمهوریت نافذ دی په ټوله دنیا. اوس به مؤمن معاشره په جمهوریت کې قانون څنګه جوړوي او څوک د دې وړ دي او حقدار دي چې دوی قانون جوړ کړي او په کافر معاشره کې به څه اصول وي. د خدای په فضل سره به موږ نن انشاءالله پر دا موضوع تاسو ته غږ شو. د دې د اردو ویډیو هم تیار دغه په یوټیوب پرته ده، خو زه به د پښتنو ورونو دپاره څوک په پښتو پوهېږي هر څوک وي دغو دپاره په پښتو کې بیا ریکارډینګ درته وکړم. د جمهوریت نظام چې کوم دی په ضمن کې د هغه جمهوریت په نظام کښې ځننه قانون جوړول. اوس دا قانون به د مسلمانانو په معاشره کې څوک جوړوي؟ داسې به وي چې هر مفتي، هر ملا، هر شملور، هر برتو، هر امینې به راپورته کاږي او اسلامي قانون به جوړوي. او که یا د دې دپاره به څه شرایط وي؟ نو د دې دپاره چې کوم زموږ مجموعه کتاب زموږ د هدایاتو ذریعه او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی قانون چې کوم دی قرآن مجید، چې کوم علما د دې حامله وي او په دغه باندې پوهېږي او په دغه قرآن باندې ښه ولد وي، نو بیا هغو ته دا 4 سټیپس یا 5 سټیپس معلومېدل پکار دي. داسې هم نه کېږي چې صرف په قرآن ولد عالم وي یا په قرآن ولد مسلمان وي او دای قانون سازي کوي، یا له دو حالاتو به دای خبر وي. که له دو حالاتو خبر نه وي بیا هم ودته د قانون سازی خو پرېږده. خو علامه شامي رحمت الله علیه په رد المختار در المختار کښې دا فرمایي چې من لم یعرف احوال زماني، د زماني حالات وپېژني، د زماني مډونه وپېژني، د زماني عرف وپېژني. دا تاسو په شامي کې کتلی شئ. اوس د مسلمانانو په معاشره کښې به دا کم چې په قرآن پوه علما دي دا موږ څه اسمبلیو له لږلي دي، نو د دو کې به کومه ایبیلیټي قابلیت وي چې دا زما ستا دپاره قانون جوړ کړي، نه که چې په کروڑه و دا زما ستا د مسلمان اوټ چې د دین په نامه یې غوښتی دی او خرڅ یې کړي. دغه علما او دغه لیډران موږ له نه دي پکار. اوس د جمهوریت په نظام کې چې دی موږ له قانون سازي کوي، دی خو به یو د قرآن ماهر وي، په قرآن به ښه پوه وي او اول سټیپ یې دا وي چې دی به د زمانې مړونه پېژني. دته به دا معلومه وي چې دا زما په زمانه کې چې کوم خلک اوسي دا متقین دي که مذبذب دي. یعنې دا اوس ګوره زه ځکه درته تاسو تارې ویډیو وګوره، یا وجه دا ده چې تاسو اوس بیا په دا سبق نه پوهېږئ. نو اوس متقین او مذبذب باندې موږ مخکې یوه ویډیو پر متقین جوړه کړې ده، بیا په مذبذب جوړه کړې ده، بیا یوه ویډیو کښې دواړه راوستي دي. نو تاسو یوټیوب له ولاړ شئ او په یوټیوب د دې ویډیو کښې به لینک درکو، په یوټیوب ویډیو په ترتیب سره وګورئ. نو او تاسو به بیا پیدا ځینې او سبسکرایب یې په دا کوي چې موږ هره یوه ویډیو به تاسو له درځي او ستاسې په علم کې به اضافه شي او لایک یې کوي. نو متقی او مذبذب سدای پېژني د قرآن حامل عالم، دا مجموعه کتاب حامل عالم، دا کم د قرآن پوهه لري، دته به دا پته وي سدای مذبذب او متقی سره جلا کړي چې مذبذب وچشته متقی وچشته. که دای مذبذب یعنی منافق او متقی سره جلا کړي بیا به دای دا متقی دا جلا کوي سره چې مؤمن کم یو دی او کافر کم یو دی. چې دای په دا هم پوهېږي، دورې فهم او بصیرت لري او دورې پوهه لري چې مؤمن او کافر او متقی او مذبذب ځله جلا کولی شي، نو دا اهلیت په ده کې لازمي دی چې پکار وي چې دا بیا موږ ته قانون سازي کوي اسلامي. نمبر 2 دویمه خبره دا ده چې دته به د زمانې د حالاتو پته وي. صرف له منبره، صرف له محرابه، صرف له جرګې ځاخه یا صرف له اسمبلۍ ځاخه به موږ ته نه غږېږي. دته به حالات معلوم وي، دته به په ملک نه بلکې په بین الاقوامي سطح باندې به دی په حالاتو ولد او باخبره وي. داسې به نه وي چې بس نه خبرونه ګوري، نه نیوز ګوري، نه حقیقي صحافیان ګوري، بس خو یو خبره چا په خوله کې ورکړه چې دا دروغ دي، به دا دروغ، چا ورته ویل چې دا رښتیا دي، دا رښتیا دي، چې چا ورته ویل دا داسې، دا داسې. او زموږ په اسلام کښې یو روایت دا هم دی چې د مسلمان دپاره د غورې دروغ بس دي چې څه یې واورېدل او بیا یې وویل، چې په سترګو د لیدلې نه وه او په غوږو د اورېدلې نه وه او په موقع موجود نه وي، نو هغه خبرې مه کوه. نو د دنیا له حالاتو به دی واقف وي، د دنیا په حالاتو به دی خبر وي چې په دنیا کې څه روان دي او په بین الاقوامي لیول باندې څه روان دي. لکه دریم به دی په دا اولاد وي چې د دنیا جغرافیه تقسیم دا معنی چې دا ځمکه چې موږ ځله وشو، یا سپان وشو، یا بله ځمکه ځله وشو، یا پلاټونه ځله وشو،
د دې ځمکې تقسیم چې کوم دی د محرکات او اسباب څه دي. محرکات او اسباب څه معنا؟ یعنی دا ملکونه چې ځله وشلي دي دا یې پر کوم بنیاد وشلي او د دوی د وشلو سبب څه و او دا څه تقسیم شوه او دوی د تقسیمېدلو تاریخ څه و، په دا به خبر وي. صرف په دا نه کار چې زنده آباد مرد آباد علماء حق او علماء سو بس په دوی سر نه ولورځي. نمبر 4 دای به د زماني عرف رسم او رواج طور او طریقې پازني. اوس موږ په معاشره کې ټکه دا لوېدلې ده چې ملا ته وایي چې دا خو مړه رواج دی لا پښتو ده. دا یې په اسلام کې پښتو نشته، په اسلام کې رواج نشته، په اسلام کې عرف نشته. مولوي صاحب کور د شینسا دا تاسې له درېیمې درجې د اصولو کتابونه وایي په ده کې ته د عرف ټکه وینې کې نه وینې که د چشمې نشته. د عرف معنا ته که عرف معنا رواج رسم او رواج راځي که نه راځي. که رسم او رواج راځي معنا راځي نو بیا د څه له سور او شین کاږي چې په اسلام کې رسم او رواج نشته. نو ما مخکې هم درته ویل په تاریخ کې انشاءالله زه به په رسم او رواج هم راغړم چې پښتو وڅته رسم وچشته رواج وچشته دین وچشته. آیا پښتو رسم رواج په دین راګړ دي او که وتلی شان دي؟ بوج ووج به دا رسم رواج رد کوو که بې بوج ووج اخلو چې کوم د اسلام موافق و به را اخلو چې کوم د اسلام مخالف هغه پرېږدو. پرده به موږ انشاءالله ویډیو جوړو که د خدای خوښه. نو دغه د قرآن متقي عالم چې دا شناخت کولی شي په حالاتو خبر وي او د دنیا د جغرافیې تقسیم دا پزنیس دا ملک لدی وجه جوړ سو. پاکستان بنگلاديش انډیا دا تقسیم سپه لڅ وجه تقسیم سپه چا تقسیم ک څنګه تقسیم ک نو دا تاریخ به خپل وګوري. د بوام پنځم دته به دا ضروری وي چې دا کمی انتظامی یونټس دي لا یونټس دي یعنی کم دا انتظامی بلاکونه لکه پاکستان یو بلاک دی د دغه خپل یو نظم دی داسې ترکی دا داسې بل یو د عرب امارات وغیره داسې پسې ولاړ څه. نو د دنیا سي هم څوري ملکونه دي د داسې د انتظامات دي لیا اسمبلی د لیا صدارت لیا چی شاید لیا جرګه ده. نو دا څه حیثیت لري؟ یعنی دغه حکومتونه سي دي یونټ سي دي دا خود مختار دي او که د بل تر اډر لاندې دي. لکه ما په یو ویډیو کې دا هم درته ویلی و چې د دنیا چودریان لکه سیاست که تاسو داسې واخلئ لکه د علاقې د کلي زمن د کلي په زمن کې 2 ملیکان وي 3 ملیکان وي 4 ملیکان وي او لسی وي 15 وي 14 وي چې هر څوري کمیټې د ملیکان وي نو هغه که څه خبرو کې جاتې پر کلي نافذ وي. نن سبا خو دغه امنیت هم ختم دی خو مخکې به داسې و. دغه نمونه چې کوم حکومتونه او ریاستونه دي د دوه مخکې دغه حیثیت و دای به د ځان واکدار و. خو چې کله د زمانې بدلون راغی نو دغه یونټ سي دغه حکومتونه ناواکدار سپه. دا یو ان چارټر دایره شراله دا بین الاقوامی اسمبلی یو قانون پاس کړ دا غنوم دی یو ان چارټر. نو په دا یو ان چارټر کې دوی 2 ملکو فیصله وکړه چې دا ګردن ځکه به موږ په خپل میان کې سره وشو. نوم به د پاکستان وي نوم به د افغانستان وي نوم به د انډیا وي نوم به د بنگلاديش وي خو به د امریکا په قبضه کې د برتانیې په قبضه کې یا د چین په قبضه کې. 5 ملکونه دي امریکا برتانیا فرانس چین رشیا روس. دغه 5 ملکان پر دا ټوله دنیا ملکی کوي او دوی په خپل میانس کې نه سره جنگاږي ما تا سره جنگي. نو دوی په خپل میانس کې سره دوی ملکان دي ملکان کله هم په خپل در باندې بدینه کی ملک بزما او ستا په بدی کې پلاتی وي ملک به د بل اور ګرمي خپل کور باندې سي اور وراله په ورځ کې ختمي. خو چې کله هم د بل چا بدی په لوزي دای به بیان هوري بس بیا به شومي سي بیا به ترتیبونه سي بیا به تاریخونه سي بیا به فیصلو تکلونه ورکي. نو دغه نمونه د ټوله دنیا انتظام سي کوي د ملکونه سي دي بس 50 لیا څوري دي کم زیاتی. نو دا حکومتونه د ځان واکدار نه دي سیواله د 50 حکومتو کته وسیا زموږ په خواجه ملکی اسلام راولي نو څه نه راولي. مولانا بجلګر رحمت الله علیه باندې د الله رحم وکي سي تاسو اساس اسلام 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 دا اسلام که د کوی کپ لغرض اخه د خره پر یړی کې وای یا د غوایه پر یړی کې وای هم را رسیدلی کله د پټیم کې نو ازمر تر ټیم خبر را رسیدلی 15 کال وس 15 یا کم زیات کال وس. نو دا اسلام نه را راسي او نه براور اس په ځکه چې دغه خپل اختیارات نه لري. او د دې وضاحت که زه په بل ترتیب درته وکم دنیا شیندلې ده شیندلې نه ده پیلې ده مخکې ل زرو ځخبات څخه پیړۍ شروع په تر 2000 تر د ځای پورې دنیا شیندلې و د هر ریاست د هر حکومت بخپل اختیار خپل وخت خپل خاور خپل اختیار دا به سکله دا بدلون رالی او دا یو ان چارټر دا قانون جوړ سو نو هر دنیای په یو سپنس کې و پیله
دا سیدانیا پکښې دا ګڼ ملکونه یې دلته وپیل ټیک شوه دلته یې ملا ور جوړ کړ لکه د تسبو ملاګای سي نو دا ملا یې جوړ کړ دا ملاګای یې جوړ کړ دا ملاس یې ور جوړ کړ دا 5 ملکونه یې ملاس په او دا نور یې په سپنسي وپیل دا نور ملکونه له 2-5 ملکو علاوه قدم هم بار نشي شو دی ته د پاکستان مثال واخله که ته په پاکستان کې سره زار یو غر پیدا کې نو د امریکې له یونیسي بغیر یونیسي له اجازت نامې بغیر ته خپل سره زار هم نشي راکشل بیا که پتا کې ګیس او پټرول او ډیزل پیدا سي بیا ته د امریکې له اجازت بغیر اغه نشي راایستلای او کته چیرې بغیر بل ملک له دوره د امریکای له اجازه بغیر کوي نو دای بیا تل وزیر اعظم هم ختمي وزیر اعظم د ټول ملک نمائندای لکه دا اوس وسپ د عمران خان څه ګناه نو د عمران خان ګناه خدای خو به اجازه ولاړ روسله د خو فارن پالیسی آزاد فارن پالیسی غوښتله نو دا ویل چې موږ غلامان نه موږ خود مختار یو الان کې دنیا پیلې وشندلې د سوچ د شندلې پر کړی دی او دنیا پیلې ده کله د امریکای ځخه اجازه اخستې وای بیا روسله تلای بیا چین ته لایس نو زموږ چې کوم وزیر اعظم پاساج په منډه امریکای لورسي او شي برتانیې لذي او چې کوم چیف جسټس ملکان دي د زموږ خواجه پوجان دا سربراهان سي دي دا په منډه ورزي امریکای ډالر ازیات کسه زته استاد مفادات او تحفظ وکم نو د دې لپاره په اسلامي معاشره کې که په جمهوریت کې په دایره کې قانون جوړول غواړي نو دای به متکی وي مزبذب او متکی کې بیا مؤمن او کافر دا به تر لپازن دا سینه صفتوي د کوټې له کونج پر ور اپری شو ده او پاکستان نافذک لا لکه جنه په تو پر ور اپری شو ده پر وای وسل نو له حالاتو نه خبره دی خوار نه ریډو لري نه موبایل لري نه چي شای لري نو دا څه بنئ د دنیا په حالاتو به واقف وي ولادت به وي او دای په دا په هر د ملکونو چا ځله وشلې دي څلې ځله وشلې دي کم ملک د چا په قبضه کې دي د 2-5 ملکان دای به د زمانه عرف او رسم رواج طور طریقه دا په پازني چې په معاشره کې اوس دا روان دی د سکم نومر بدل شوی دی رشوت دغه نوم دی د رشوت او پلانکا شي دغه سي دی نوم بدل دی نو دا شان بدای پازني او بل بدای دا پازني چې موجوده حکومت سکم دی له موجوده ملکونه سي دي دا د ځان واقدار نه دی دا د 5 ملکو اړهونی دي د 5 ملکو مسایا دي یعنی هر ملک د 5 ملکو کې د یو مسایا دی لکه پاکستان ګول سي د امریکای ګول یو مسایا دی نو دغه نمونه اوس که معاشره د کفار ورایس او دوی هم جمهوریت نه راوي لکه مغرب سی وي او دوی هم قانون سازي کوي د ضمن لپاره د انتظام لپاره نو بیا به چل یاري نو بیا دای داسي وي د دې په باره کې داس راځي سي کافر معاشره کفار معاشره د کافرانو معاشره اغه دغه بیاي سمجو جمهوریت او هغه شي ته ویایو چې کسړی بالغ سو اهل رای نه د سړی سر سی بالغ سو او سیم سوري بالغان و نو هغه تعداد کزیات و چې څوک منتخب کړ هغه بزمن نماینده وي او زموږ به قانون ساز وي او زموږ به وزیر اعظم ریاست لري نو کافر معاشره په دې بارک شي دغه ویای دا د خلکو معاملات دا بدوي کوي او د اسلامي ملکو سي دوی حکمرانی کوي د کافر معاشره نوم د جمهوریت ورکی او پر دغه مسلمانانو پر ملک لیا پر معاشره دا داسې چل وکي چې دغه خلک راپورته کی مذبذبین له منافق له د بمخې برخې له د ویلې باړي غاړي خړل له دغه خلکو راپورته کی سیټ اپ جوړ کی وزیر اعظم هم له دوی جوړ کی او صدر او دانور کابینه او وزیر خارجه وزیر دفاع وزیر ډنګړای او وزیر پلانکای دا ګډ لدی جوړ کی بیا سي امریکا توړه له خورکه څورته یای نو دای پر مسلمانانو هغه قانون لاګو کړي او امریکا توړه کسي څورته یای و د مذبذبین وته مذبذب خونه ځای لري نه تل لري ذباب اصل و مچ ته یای په عربي کې مذبذب ته ځکه یې ځای تونی نه کافر ډیر تنخواه ورکړي دغه چوکیدار که مسلمان ډیر ورکړي بیا د مسلمان چوکیدار یعنی دای پر هر خوا کارت پر هر ډول ورزي و هر رنگ ته کارت نو دغه سکله د کافر معاشره تعداد بوي چار سړی بالغ دی با او ټپه درځوي او کچیره د بالغ د او ټپه چیرې حق لذي د مؤمن معاشره لذي نو بیا یو کار پښه پیدا کی نو بیا دا زموږ اسټابلیشمنت دا خو د کفارو لاندې کار کوي دا زموږ اسټابلیشمنت بیا وراولیار سي داندلی پښه وکي لکه په 8 فروری سي داندلی وس او اوټ ټول لیډران د سپارلس پالټي وای سي اوټ ګډ عمران خان ته ملاو دی اوټ شاته ملاو دی عمران خان ته ملاو دی وزیر اعظم د اول سو سټانو شباز شریف جوړ نواز شریف له لندن راوړ
خو پر هغه د چا باور نه سو شهباز شریف رامخته کړ نو به هر حال د کفارو دا خواهش او دا سوچ وي چې زه به پر دا اسلامي معاشره پر مؤمنونو حکومت د مذبذبینو د منافقینو له لارې کوم چې ستا وزیر خارجه منافق وي نو بیا سي امریکا څه ورته دی بغه چې ستا وزیر دفاع څنګه وي بیا که ډرون حمله په مسجد کې سپه او که په بازار کې سپه او که پر دهشتګردو سپه نو بیا خو به دا هغه کوي په ځکه دته به کرایه غوري زیاته ملاور چې کومه کا امریکا ورته یاد نو د دې لپاره ویډیو ختمو الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي کافر معاشره هر بالغ انسان دای په کوړه بود صدا ک اوټ واچي دای جمهوریت دی د مسلمانانو معاشره صدا پنځه خوبې پکښې وي دای د اوټ قابل هم دی او دای د مسلمانانو لپاره د جمهوریت د نظام د لارې قانون سازي او قانون جوړولای شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين